گورا قرأت مشهوره ده تلقونه بألسنتکم دا تلقونا فمانا دا اخذ ده چه یو بلنا اغسطل فامام بخاری وی چه یو قرأت غیر مشهوره تلقونا نده تلقونه ده لکه رستو آوی سمیتو عاشق تقرأ از تلقونه او چه تلقون شی بکسر اللام شی او بحذف التشدید شی فمانا دا دروغ سده از تلقونه بألسنتکم کله چې تاسو دروغ وي په دې خبره کې په خپل جبو سره جی باب في تفسير قوله تعالى ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وفيه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني جنب مليكة قال استأذن ابن عباس قبيل موتها على عائشة بس قبيل موتها اجازت وقت عبد الله ابن عباس دا حضرت عائشہ ملاقات تھا قبیل موتها یعنی دا اغا مرگ نلگ مخ کی یا قبل موتها دا مرگ نلگ مخ کی اور اغا زمان سوا وہی مغلوبتن پدا سے حال کچھ حضرت عائشہ صدیقہ چوا دا مرگ پا تکلیف کی وا لکا زن کدن چورتا منگویو مغلوبتن مانا کمزوری کرشوی لاچار کرشو و په تکلیف د مرګ سره جی قالت عائشہ بایوی اجازت ولا نشته دی ولی اخشى ان یثنی علی زیریګم چې دی به زما تعریف وکي الله اوس موږ وی ته تاسو ما تعریف نه کړی او زیریګم چې دی به زما تعریف وکي او هغه تعریف چې کوم دی ما په انانیت کې او په دې بلاګانو کې واچي لہذا دې دن ناراضي او چاوته ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم بس نمبر 1 اجازت ورکا دې د پیغمبر اسلام د ترزوی دی یو دویم دلیل ومن وجوه المسلمین او دې د مسلمانانو کې د سردارانو نه دی سردار دې لوی شخصیت دی قالت اذن له چوي نو چې ورکل جل فقال كيف تجدينك ابن عباس ابتراغين وسنگ حال دستا قالت بخير ان اتقيت گورا مولانا صاحب دې تو توجیهات دي حیات عاشی بخير خ حالت میں دے ان اتقيت کچر ز بچ کر شم د الله د عذاب و گرفتنا یومان شو دا مناسبه ده کہ زد اللہ دا عذاب و گرف نہ بچوں میں خوش شازاد گئی ماں فی دیدی خیر دے یا شوی ان اتقیتو ان کنت من اہل التقوی کہ زد تقوی دارو گروپ کی دا اللہ پہ علم کی یم مزیدی نو قال ابن عباس فانتی بخیر فانتی بخیر نیک بختی پہ تقوی پہ خیر پہ حالت کی انشاءاللہ تعالی دا انشاءاللہ تبرکن دے ولی زوجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 تو دا پیغمبر علیہ السلام بی بی بیاولی غم کہے دویم او دمرا پیغمبر علیہ السلام تو محبوب ہے ولم ینکح ذکرن غیر کی او تانا بغیر بلا پیغلہ دا حضرت بی بی نوا دیکھ بانے ما سوچ چکا یوبانا تو سوچ چکا خوشی چې دا وجه د افضلیت څنګه ده چې ته د پیغمبر علی السلام هغه بیبي چې ته پیغله وعده کړی وي او تا نه بغیر بل پیغله حضرت نو وعده کړی د دې پیغلواله نه ثابتې محبت ثابتې عادت د ازواج داوی چې امزول خزا یا د عمر نه کشر خزا هغه مرکزی محبت زوج وی معنی دا شو چې ته د نبی محبوبه خزوي دا مطلب شو حاصل دا شو لکه ایوب دې معذور کنا نو هغه دې وچی نه بده ته بیا ډیره محبوبه وي د بیا به ان شاء الله هفته کې بدري رضی دلته درې برته خجی ولقا ونزل عذرك من السماء درې موجدا شو او ستا عذر یعنی استا صفائی اللہ دا برن را لے گلے دا خدای دا با سمر لئے احسان کرے لے بس ابن عباس سے بلار ودخل ابن زبیر خلافه
او حضرت عبد الله بن زبیر را دن نش خلافو په مقابل دي خلاف نه مخالفت معنی بنا کې اے په صورت ته مقابل دي ابن عباس لان زبیر دن نش معنی دا مقابله کې د لار او اگر هغه د دې په د تلو راتلو کې تخالف وشو انا جارا جی فقال عاشیہ ابن زبیر توی دخل ابن عباس فسنا علیا ای په ما تعریف وکړه لکه دا درې خبره وودتو انی كنت نسیا منسیا او دا خو ما چې زوی ایرا کړی شوی یعنی دا سوی په دنیا کې چې زما د تذکری نه کې دی او زما تعریف هم نه کېدلې دا خلق خپل تعریف نه خوخو قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال وحدثنا ابن عون القاسمي ان ابن عباس استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا دغه روایت کې مخکې روایت دا فرض دی اته نسيا منسيا ذکر دی ځکه نه ذکر باب في تفسير قوله تعالى يذكركم الله وان تعودوا لمثله ابدا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الزحان مسروق عن عائشه قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها قلت اتأذنين لهذا قالت اوليس قد اصابه عذاب عظيم حضرت مسروق وی د شاگرد عائشہ به دی د عائشہ به نقل کی چې جات حسان بن ثابت راغی او د دې وجه زکه دا ذکر کړي چې هغه خلق د صحابه کرامو نه کرچ ابن سلول تهمت اتړ پاشي رضی الله عنها باندې نو بعض اصحاب په غلط فهمۍ کې ها سره د ها ملاول په صورت کې د ابن سلول موافقت وکړ چې کې دې چې دا خبره دغه سوي نو هغه کې حسان ابن ثابت هم وو سوچ عائشہ به بیمار او حسان تیرات مسروق ورتوي چې دل جات مو ورکوا دیستا خلاف شادګ ویل دي اته شی ورته ته خبر دے دې لوی سړی ری د پیغمبر سے مدح کړی دا الله اکبر او د پیغمبر علی السلام تعریف کړ دے او د مشرکین دی جوابونه کړی دي د دراشي کړه ایوته نیک بخت استا خلاف وته نه خبر زما چې خلاف کړو خدای او سزا ور کړی د چړل شوی دی کنه دوله سزا سوکو بس ته کنه الله اکبر وی استاذن علیها اجازت وخت دی حسان د ملاقات د اشیاء به قلت مسروق ما سے اتاذنین اتور اذن ورکای اتاذنین لهذا استفهام انکاری ات اجازت ورکای دیلا یعنی مور کوا قال دی اولیس قد اصابوا عذاب عظیم ادیت عذاب عظیم ندر اغله نو بس ته کنا قال سفیان تانی ذهاب بصری عذاب عظیم مناصری نظر تلل دی داخل کړون شو فقال حسانوی حصان رزان ما تظن بریبتن وتصبح غرسا من لحوم الغوافلین مانا حسان مانا پاک دامن رزان کامل عقل والا ما تظن بریبتن مانا نشی وشتے کې دے دوی پر عیب تومت نا پاک کړی شوی دی وتصبح غرسا او سبا کوي اوګیتګي من لحوم الغوافلی د غوخو د غافلونا معنی دا شو قران وایي کنه چې غیبت کول خوخي خورل دي او چې اوسره غیبت کوي نو بیا خدا خلقو د غوخو په خوراک سره خېټه ډکه شو کنه او تصبح غرسا سبا کوي اوګیتګي د خوراک د غوخو د غوافلونا مال چا غیبت نکی اوگیتگی وکر چیزی دا شیروی حسان عاشی ورطی چو ولیکن انتا تو خو اوگیتگی نیو کنتا خو غیبت کرو خیق وقی دی خوڑ لیوی قالت لیکن انتا لیکن تو باب في تفسير قوله تعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال انبانا شعبة عن الاعمش عن ابي زحان مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال حسان فشبب دلته تشبیه په معنا د غزل د فشببا فاتا بالتشبیه ای فاتا بالاشعار ذی انشدا فشببا ای انشدا نو سمانا چې غکرا په ویلو د اشعارو او کله چې وداما حماسل لولا انما د التم شببا راځي فشببا یعنی فانشدا
او ما چې څه زمانه کې لولول ما فشببا یا قربان کړه ما بدا معنا کوله دغه خدل د ان شدد کنا نو معنا اتتا بالاشعار وتسبح غرسان من لحوم الروافد قالت لست كذلك قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد انزل الله قلت فاعل سود مصروف دي ما تدعين مثل هذا يدخل عليك داس خلق پرېږدي چې تاسو خراشي غیبتونه کړی وقد انزل الله والذي تولى كبره آکاس تولى كبره سمانا چې ذمہوار ګرځیدل دي د لوی ګناه منهم د دوینا له عذاب عظیم چې منافق وکنا فقالت عائشہ بیوی وایو عذاب اشد من العما او کم یو تکلیف عذاب دړوندوالي نه سخت دی قرن شوی دی کنه وقد کان ماشاء الله او دا آسان يرد جواب به ورکاو مدافع به کولا د اعتراضات د مشرکینو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لطرف د پیغمبر علیه السلام نه تو دې زما د خاون خدمت کړي دین را دي شي دې زما د خاون سره محبت را دي شي جی باب في تفسير قوله تعالى ان الذين يحبون ان تشهد الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال ابو سامة اگر روایت ته ان شاء الله ها وقال ابو سامة عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطيبا فتشهد فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد اشير علي في ناس ابنوا اهلي بس دا الفاظ لکه مخینی مضمون موږ ویل دي حدیث وګ د سورۃ تلاوت باندې اکتفا کو حتی عشوی لما ذکر من شأن الذي ذکر هر کله چې بیان کړی شو زما د حالاتونه هغه چې ذکر کړی شو وما علمت به قسم دی پرب چې ز په نومه خبره نبی علیہ السلام فاسد فیا وبارز ما خطیبا خطبه وینکه فتشهد نو اتیان بکلمت التوحید اشهد ان لا اله الا الله وان اشهد ان محمدا رسول فحمد الله اثنى علیه بما ثم قال ما بعد اشیروا دا مطالبه د مشوره ده نبی علیہ السلام اشیروا علیہ مشوره راکې ماتا فی اناسن په بار د یوې ډلې ابانو علی چراتل کړي دي په تهمت ته بیبي زما و ایم الله ما علمت علی اهلی من سوء قسم دې پرب چې د خپل بیبي باندې هیڅ بدکارې باندې نه پوښوي یو و ابنوهم بمن معنا یاد کا او دی ظالمانو تهمت لګولې د زما په بیبي باندې بمن په هغه سړی صفوان باندې والله ما علمت علی من سوء قط قسم دې په الله چې ما ته پاری کوم څه بدی نه د ښکار شوی سم پوښ کنا او دیمه خبره ولا يدخل بیتی قط الا وانا حاضر او نذر اغله زما کو ته چری مگر زبهم ولا غبت فی سفر الا غاب میا او نیم تل د چرته په سفر مگر هغه ما سره په سفر کې تللی دی د بیا تعلق کوم ځکه پیدا شو جی مخ داویل تاسو وایو فقام سعد بن عباده فقال اذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضرب اعناقهم وقام رجل من بني الخزرج وكان ام حسان بن ثابت من رأس ذلك الرجل فقال كذبت اما والله انه كانوا من الاوس ما احببت ان تضرب اعناقهم حتى ما یاد شو کنه یو د بنو نظر نو بل د بنو حزرج نو کنه او دوار سعد دی یو سعد ابن عباده دی بل سعد ابن معاذ دی نو دا د حضرت قبیلینا ام حسان هم وا معنی دا دوی را پاسدل وکي دا تومت لګون کی تاسو د قبیلی نه وي تاسو بیچاره لاس نو چت کړي وزم په قبیلی باندې دي زکه لاس چت وای قسم می دي په خره چې تاسو ته سني شوي دي پښتو را لکنه پښتو دا بیا جی وما علمت فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي وما يوم مستهن فعسرت وقالت ايس مستهن فقلت اي ابن تسبين ابنك وسكتت ثم قالت ثم عسرت الثانيه فقالت ايس مستهن فقلت لها تسبين ابنك ثم عسرت الثالثه فقالت ايس مستهن فانتهرتها فقالت والله ما اسبه الا فيك فقلت في اي شان قالت فنقلت لي الحديث فقلت وقد كان هذا قالت نعم فنقلت لي الحديث
معنا تفصیل د خبرې وکړ معنا یو ځل چرتا شو بیا تا شو ما نیک وخت استازوی دې ته بدوي نو فنقرت الحديثه نو ماته تو اوې تو ګر حدیث معنا خبر راته واضح کړه چې زما دي زوی ستا په تهمت کې برخه غسته ده او پتا دا تهمت لګېدل دی جی والله فرجعت الى بيتي كان الذي خرجت له لا اجد منه قليلا ولا كثيرا ووعدت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني الى بيت ابي فارسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت ام رومان في السفل و دا دی وعلت نه دی وعقت دی دا لام زما په کتاب کې لام دی کاف جوړو پوهه دا کنه لا اجد منه قليلا ولا كثيرا وعقت دی دواک نه دی او زه نه جوړ شوم دا په کتاب کې خو به کاف دی وبابا كان فوق البيت قالت امي ما جاء بك يا بنية فاخبرتها وذكرت لها الحديث واذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني فقالت يا بنية خفضي عليك الشان فانه والله لكلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر الا حسدنها وقيل فيها واذا هو لم يبلغ مثل ما بلغ مني قلت وقد علم بي ابي قالت نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واستعبرت وبكيت واستعبرت وبكيت معنا اوخ کی را باندې را اوسېدل او په جړا شما نو خط تفصیل موږ مخکې زما پلا ته پته د نبی پاک ته پته جی سمع ابو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لامي ما شانها قالت بلغها الذي ذكر من شانها ففازت عيناه قال اقسمت عليك اي بنية الا رجعت الى بيتك فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسال خادمي عن سال عني خادمتي مطلب دا چې مور ورتوي چې بچي قسم اقسمت عليك تعالی د الله پنوم قسم در کوما اے بنیا الا رجعت الى بيتك مگر چې لاړ شکور خپل کور سخت د خو مندو دا صفتی چې بچي ارث چې دي زخاون کرا او دې زمانه خزوی ما کړوړ ډیر دا تلته وسه غاله ورته کنه په فرجاتو عائشہ بي زلال نبی علیہ السلام څخه ولقد جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم بیتی راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما کوتا فسال عني خادمتي حضرت تپوسو که زما په بارکی د نوکر زمانہ فقالت لا بدی اس اپ کی نشته ده والله معلم تو فی علیها ایبا ما تفاشی اس اب نخکاری الا انها كانت ترقدو مگر دل خوب دیر راضی حتا تدخل الشات اورواږي ګډوره راشي فتاکلوا خمیرها نو د دې هغه خمبيره یعنی هغه ګلشي اور اخري شک درای او عجینها ټیک تا کنا وان تارا بعض اصحابي اور اتلدا بعض مرګورو دي فقال وی اصدقي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک شو کنا رښتیا وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا حتا اسقطوا لهابها وشکنا لهابها تر دې پوری چې اوغور د دین لوبي دي جی فقال سبحان الله والله ما علمت عليها الا ما يعلم الصنائع على كبر ذات الامر الى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف انثى قط قالت عائشه فقتل شهيدا في سبيل الله قالت اصبح ابواي عندي فلم يزال حتى دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر وقد انتنفني ابواي عن يميني وشمالي وحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بعد يا عائشه ان كنت عرفتي سوءا او ظلمت فتوبي الى الله فان الله يقبل توبه عباده قالت وقد جاءت امراه من الانصار فهي جالسه بالباب فقلت الا تستحي من هذه المراه ان تذكر شيئا فوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت الى ابي فقلت اجبه قال ماذا اقول فالتفت الى امي فقلت اجيبيه فقالت اقول ماذا فلما لم يجيبه تشهدت فحمدت الله واثنيت عليه بما هو اهله ثم قلت اما بعد فوالله لئن قلت لكم اني لم افعل والله يشهد اني لصادقه ما ذاك بناتي عندكم لقد تكلمتم به واشربته قلوبكم وان قلت اني فعلت والله یعنی دا خبره ستاسو د زړونو کې دنس کولې شوې ده جی وان قلت اني فعلت والله يعلم اني لم افعله لتقولن قد باءت اعترفت به على نفسها واني والله ما اجد لي ولكم مثلا والتمست اسم يعقوب
فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لا تبين سرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبوي قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فمن دې روایت کې د مخکې روایت نه دا زیادت شو چې نستاسو صفات کوم نه د نبی صفات وكانت عائشة تقول أما زينب ابنة جحش فعصمه الله بدينها فلم تقل لا خير وأما أختها حمنة فهلكت في من هلكا. انت برخا غستوا. وكان الذي يتكلم فيه مستح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه. يستوشي مان دي تلاش کو د عيبونو ويجمعو بیا جمع کو او بیا خوراو. جی. وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنته. تولى كبره منهم دی متولی نسوکو هوا دا ابن سلولو و حمنتو او د پیغمبر اسلام حین هم وا حمنا حین هوا بس د زینبی خورا. قال فحلف ابو بكر الا ينفع مستحن بناتها ابدا فانزل الله ولا يبلغ الفضل منكم. فیدا بنور کی په اس فیدی سرا مستحت اچره نایت رانه الى اخر هذه يعني ابا بكر والسيادة يؤتوا للقربى والمساكين يعني مستحى الى قوله الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم حتى قال ابو بكر بلى والله يا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا وعاد له بما كان يسمع. باب في تفسير قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاولى لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن فاختمرن به. ما شاء الله. واذا كلت دا اتراغه وليضربن بخمرهن على جيوبهن زمانه جاهلیت کې با زنانو چې صادر اچو کنه داسې به سربان واچو نو دواړه پیس کې به شاته ورغو داسې وځو کنه لکه عرب رومبال چی وی او چې کله وليضربن بخمرهن راغه انو هغه خپل لوی لوی پړونه اوشلول او صادر به بیا اداسي اچولې ٹھیک شو کنه بس ملاو شو ان اوس ګوره آی بداسي صادر اچولې لکه عرب ته صادر اچي نو بیا صادر وشلولې او بیا ځان دوپټي جوړ کړې او بیا به اداسي اچولې نو اوس د خودلم په کار کې داسي واچي صادر داسي واچي بیا له څوک بخاري نه قضا کوي وای صادر داسي اچولې نه نیمه سینه خو اخکاری او بیا چې د خاون مخې جارو ورکي نو بس بیا دې دوی مرزه باندې بیا بخاری نه بیا رواني مصیبت دي مخکې ده حاجی. حضرت عائشہ فرمائی یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول اللہ دې په مهاجرات رحم کی لما انزل الله تعالی وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن ويشلول خپل غټي غټي صادره فاختمرن به ځان لته دوپټي جوړ کړی او سینې په پټې کړې ماشاءالله یې سمره فوري عمل راغی جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن سفية بنت شيبة ان عائشة كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذنا أزرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرن بها. أزرهن ده ازار جمع شو یعنی واغس خپل لوی لوی صادره فشققنا من قبل الحواشي دته حواشي وي ګور دا تاسو کې کنه نو اوښلول من قبل الحواشي داسه چې داسې نو دو صادر دې جوړ کې دوپټ سینې دې پټ کړی آسان دې ان شاء الله 15 منټو کې ویل شي ځه ما تسفي به الريح مد ذله ما بين طلوع الشمس الى طلوع الفرقان سوره فرقان دې او وجه تسمیه خو ظاهره خبره ده. ابن عباس وی هباء منصورا منګه د مشرکین اعمال به وګرځو هباء دوړه منصورا خورا ورا کړی شوی اوس دی وی چې هباء منصوصه دوی ما تصفی به الريح هر هغه شی چې هوای الوزی نو هغه شی هغه دوړه شونو ایره شونو مد ظل ایت نګوري الله څنګه خور کړی دې سورې دا کم یو ما بین طول الفجر لا طول الشمس دا نور سبا نوالی تر خطو د نور پوری
چې کم سناټا او سکون په دې ځمکه باندې دې توزل وایي دې شو کنه ساکنن یعنی ټیکاو دائما علیه پوښ کنه دائما علیه دلیلا ایتلو الشمس بیا الله په دې ظل باندې دلیل وګرځاو چا د نور خطل دی ځکه چې تور فلشاو بل ازداد دی نو ظل خو په دې نور خط اخکار کړی شي کنه ولولا الشمس لما عرف الظل که نور نوې نو ظل بچا پیجند او دا ظل دا سناټه ده نه سخت رڼا ده او نه تور تیار ده سخت رڼا سره خفقي تور تیارم سره غمجن کوي او دا کیفیت د سکون وي دي خلفتن یعنی شپه رز پسې رز په پسې منفعت اوس د بل معنی او دې ته خلفتن لمن اراده دې رزي ته خلیفہ د شپې ولی وي په ځکه دې رزي کې د شپې عمل پوره کې دي شي اگر سره د شپې اعمالونه کی سوجنا نو رزي یو کې خلیفہ شو په خپل وی منفعت فی الليل عمل هغه سره چې د شپې عمل ته پاتې شي نو ادرکو بالنهار هغه ادراک بو کی پر رزي بو کی او فاتو بالنهار او که عمل درځه پاتې شي نو ادرکو بالليل یو سره تهجد گزارو د شپې تهجد ته پاتې شو ویخ نشو نو صاحب او کی تهجد جو ادراک وشو نو کان ماستن موز ماسپخین پاس سفر کې د شپې پاسا هغه موضوع کا جو ادراک تر عمل د نهار وشو جی قال حسن يحب لنا من ازواجنا ما شاء الله الله وبخم لل بیبیان زمنګانا قرۃ اعین لفظ دغنا ترجمه دی کی فی طاعت الله یعنی وهب لنا من ازواجنا قرۃ اعین اوس امام بخاری د قرۃ اعین معنی کوي و فی طاعت الله وما شیء ند یو شی اقر لعین المؤمن چې ډیر سکون ورکون کی وي سترګې د مسلمان ته من ان یرا حبیبه فی طاعت الله چویني خپل محبوب د الله په تابعداري کې استاد خو بدای کنه چې ته کور تلار چې خدای تلاوت کوي ناس دی مدا طالب پر ډیر دغه دی عالم سړي دی پردای چې راشي زوی په مکتبه کې کتاب ته ناس دی نو اقر لعینه شو اصل شی اقر لعین المؤمن سری من ان یرا حبیب فی طاعت الله جی وقال ابن عباس ثبور ويل وقال غيره السعير مذكر والتصور والاسترام التوقد الشديد ګورا دا صبورن ویلن هلاکت ته او غیر ابن عباس باندې السعير مذکرن دا یو معنی دا چې دا کلمه د مذکر ده بل معنی سعير هغه اور مذکر دی الکه یادون کې دی د عذاب الهی لرا والتصور والاسترام تصور د سعیرنا استرام د ظلمنا ستوي التوقد الشدید هغه سخ اور بل کړی شي ته بلولو ته وي اگر ته کباب ته چلا ستل لرګي کی دی نو التصور شي تیز اور بلول نو دی ته وي الاسترام معنی شدید اور بلول جی تملا علی بکرتن یعنی تقرأ علیه او دا پتا لسته کیږي من عملتا دا د عملتا نه ده یعنی املا نه ده و عمللت او ما پتا املا کړی دا نو عملتا اخبار شو عمللت متکلم د ما تا ته خودنه کړی دا اتملا علی بکرتن واسیلا سارو ما خام پی ویل کیږي الرس المعدن اصحاب الرس قران کې نه دي معدن یعنی کان لیکن دلته وجمع رصاص د معدن درس نه دی او جمع د دې رصاص راځي خو دلته معدن مراد نه دی دلته کوی مراد دی جی ما یابو الله پروا نه کوي یقال ما ابعت به شیئا لا يعتد به پروا نه د کړي ما په دې یو سیس باندې دې لا يعتد به یعنی لا يعتد هغه سیس ته وي چې کوم معنی س اعتماد ني س باور ني لکه ما دا سم معتد به شي نه ده لا يعتد به په دې باندې اعتماد نشي کېده دې پښماره کې نشي راتله جی ورامن هلاك
وقال مجاهد وأتوا طغوا وقال ابن عيينة عاتية أتت على الخزان. عاتیه صفت د س د طوفان د سلای عاتیه من مان کو بے قابو بخاری مان کی اتت علی الخزان چکم د گرانان خازنین دي کنټرولر باغی باندې غالب شي ایم کنټرول نشي کولای. جی باب في تفسير قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان رجلا قال يا نبي الله یو سره راغی د الله نبی ګوره دی آیت تفسیر دی چې دا خلق په مخونو روان کړي شي او سوال دی چې دا مخ باندې بسنګ روانيږي څنګه بزي اوس تفصیل کې پخپلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي یو سړی یا نبی الله یخشل قابلا وجهه کما کافر با اوچت کړي شي په مخ باندې په قیامت کې. قال نبی علیہ السلام الیس الذی امشى ولا رجلین عینه دی هغه مهربان چې رواني دي خلق را پخپو باندې په دنیا کې قادرون جواب د علی سره قدرت لرونکي الا پدی خبره ايم شيو الا وجه يوم القيامه چروان کی دلرا پمخ پرز قیامت. قال بلا قال قتاده بلا وعزت ربنا سمانا بلا یقینا قادر دی وعزت ربنا او زما دې قسم بھی په غلبي درب خپل چې الله ډیر لوی غالب ذات دی. باب في تفسير قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما على أثام العقوبة. دلته يلقى أثاما او برسي دیت آثام نو خمانه کو کنه آثام د اسم نه دی يلقى جزاء اسم او برسي دیتا جزاء د گناہ. امام بخاری ابو عبیدہ نے مانا کی الاثام العقوبۃ آثام مانا سزا دا نمانا ذکر دا اسم دی او مراتنا جزا دا اسم دا. جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل عن ابي ميسرة عن عبد الله قال وحدثني واسع عن ابي وائل عن عبد الله قال سالت او سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب عند الله اكبر قال ان تجعل لله ندا کم گناہ غټ بان تجعل لله ندا چې الله سره شریک جوړ کې وهو خلقك حال دا چې الله ته پیدا کړي بیا ما د سمایو بیا ان تقتل ولدک چې تو وجن خپل بچي خشیت ان یطعم معک د دې يرنه چې تاسو په دسترخوان کینی روټه وخوري ما بیا ان تزانی بحلیله جارک چې ته بدکاریو کې په خزه د گاونډي سره ځکه چې یو گاونډي د بل اکثر پر دې پوتشي کثرت اختلاف په بنا باندې او یو بل کتل راتل زیات شي نو هغه امانتدار حسابيږي د چې په چا باندې تا اعتماد ګمان د امین کو نو هغه خائن او خطا. جی ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبه ایشتل پا دغه چا چې مسلمان لا قصدن وجني فقرأت عليه نداعت في ولستا. جی والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق فقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي فقال دا روایت ما ابن عباس توي لکتا چې ما توي فقال هذه مکیه او دا مکی سورته اوراه نسختها آیه مدنیه زګمان کوم چې دا منسوخ کړي دي آیت مدنی چې په سورۃ النساء کې ده. حاصل څه شو سورۃ فرقان کې راځي چې چرچا قتل او شرک او الا من تاب او توبه وکړنو الله به قبول کی. او سورۃ النساء کې راځي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله په غضبی عین مالوی چې توبه دا قاتل نه منظوري ځکه حق د غیر دی نو حق د غیر خو په توبه نخلاصيږي. نو فرق دا چې فرقان مکی دی او نساء مدنی دی او مدنی سورتونه مؤخر النزول دي هغه ناسخ شدا منسوخ شو. واما دا ابن عباس وراشوا واما راي باقي المفسرين ايداد آیت الفرقان في حق الكافر الذي فعل فعل الكفر والشرك والزنا فآمن بعد ذلك يتوب الله عليه.
زکات اسلام یاد ما كان قبله. وآية النساء في حق المؤمن الذي يقتل مؤمنا مستحلا قتله لإيمانه وغير ذلك. بس هذا هو الفرق بينهما. چلو. وفي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال اختلاف راغي آل کوفه په قتل د مسلمان کې او سره مسلمان له وجني په داغي سره سو حکم دی. نو اوس اختلاف سعید وی زلار ما راحلتو ما سفر تیار ک ابن عباس پوری فقال تغي نزلت في آخر ما نزل فلم ينسخ شيئا. ٹھیک شو دا صورت آخری دی د ناسخ نشته د نساء جی. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن منصور عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له وعن قوله جل ذكره ولا يدون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية. سمرا خسفر قش معنی دا چې جزاء جهنم صورت نساء دی معنی لا توبة له چې قتل کړی دی د مسلمان قاتل مسلمان دی او توبه نشته دی ځکه حقوق العباد په توبه نه معاف کیږي. او وان قول الله جل ذکره او ما تاسو کو بعد په بار دې قول د باری تعالی چلوې د شان دیږي هغه آیت په فرقان کې لا دون الله الا كانت هذه في الجاهليه. دا آیت مصداق جاهلان دي یعنی سری کفار دي او کفر سره ګناونه ریږي جی. باب في تفسير قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شابه دا ګور مليان نشي ویل دا دی تا خو وخا پورا قران کې یو دا کسره دا چې دا د یا په دی ویل کې ويخلد فيه مهانا اکثر خلک ويخلد فيه مهانا بس بیا د دې د ولار زور فرق ناراضي ماشاءالله جزاك الله. قال حدثنا سعد بن حسن قال حدثنا شيبان عن منصور بن سعيد بن جبير قال ابن عباس سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله والذين يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتى بلغ الا من تاب فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله واستقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أهل مكة دا چراغن أهل مكة فقد عدلنا بالله منگا خو الله سره برابر کړی دي خلق. عدلنا معنا مساوي من الله سره برابر کړی دي خلق شرک مو کړی دي. وقتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق من خلقم وجل دي واتينا الفواحش بدکاریانم کړی اوس کې موږ ایمان لرو توبه به مقبول شي نفانزل الله تعالی جی. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الى قوله غفور رحيم. قربان في تفسير قوله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي قال حدثنا عبدان اخبرنا ابي عن شعبة عن منصور بن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن ابزار ان اسال ابن عباس عن هاتين الايتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسالته فقال لم ينسخها شيء عن قوله والذين يدعون مع الله الها اخر قال نزلت في اهل الشرك. ما شاء الله سورۃ النساء منسوخ نه نه او دا آیت په د کفارو کې دی خبر اخلاص نه جی. باون په تفسیر قوله تعالی فسوف يكون لزاما د زرد چې شیبه دا عذاب تاسو سره جختیدون کې ابو عبیده د لزام معنی د هلاکتون تباہی جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم بن مسروق قال عبد الله خمسه قد مزينا الدخان والقمر والروم والبطشه واللزام فسوف يكون اللزام هلاكا. ګور مولانا د دې روایت ایراد مقصد داشه چې فسوف يكون لزاما آیا دا لزام د کم عذاب صفت ده عذاب اخروی او کې د عذاب دنیوی نو دې کې امام بخاری خودل چې د لزام په معنی د هلاکت ده او دین مراد عذاب دنیوی ده چې مشرکین او تقوی د شرک په دنیا کې عذابونه راغلي دي من جمله د هغه عذاباتونه چې په دنیا کې واقع شوي دي دا 15 دي. خمسه قد مزیلا الدخان دخان په مکه راغلو کن طوفان نه او قاصالیانه دارنګي وال قمر سورته قمر او قمر اخکار شوی دی نو دام د عذاب یو دی سره مقدمه ده ور روم او سورته روم ته وګوره د روميانو مغلوبیت والبطشه الكبرى بدر
واللزام او دا عذابنا ٹھیک شو جی فسوف یکون لزاما اے ہلاکا زګ گزارو شو